عن ابی ایوب الانصاری ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے قال دے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائے اذا اتیتم الغائط کلچ تاسو او دسمات لزی فلا تستقبل القبلة نو قبلیت اغممخ کوئی ولا تستدبروها او مشا کوئی دیتا ولكن شرقوا او غربوا لیکن یا مشرق تا مخ کوي یا مغرب طرف ته هغه مخ کوي خدا د مدینه خبره ده ځکه په مدینه کې مشرق او مغرب طرف ته چې دنه هغه نه قبله اشارات لا او نور ته مخرات لا هر چې زمون علاقه ده نن زمون په علاقه کې مشرق طرف ته چې دنه هغه قبله اشاره راځي او مغرب طرف ته چې دنه هغه بیا قبله ته مخ راځي نو دغه خبره دلته چې کوم دا د ورستنۍ حصې نو دا د مدینه په حساب باندې ده او اولنۍ حصه کې بیا نبی علیہ السلام یو قاعده کلی خولې چې قبله ته هغه مخ کوي هم او شا کوي ورته هغه هم نو لہذا د او دسمات په وخت کې برابر خبره ده که یو سړی هغه په بیت الخلا کې دننه یعنی آبادی کې دننه او یا چې دنه هغه د آبادی نه بهر په یو صحرا کې وي نو په دوانو چې دنه هغه په حالت کې د دې خیال ساتل پکار دي چې قبله ته شاه هم را نشي او مخ هم را نشي نو مخ کول او شا کول د مکروه تحریمی دي بل روایت وعن سلمان رضی الله تعالی عنہ سلمان رضی الله تعالی عنہ روایت ته قال دې فرمای نهانا یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ نبی علیہ السلام منع کړیو ان نستقبل القبلة لغایه او بول دا چې موږ قبله ته مخ کو په لوی بول یا په وړو بول په وخت کې او نستنجي بالیمین او مونږه د دین هم نه کړیو چې مونږه استنجا وکړو په خیلاس باندې او د سوچ او نستنجي باقل من 3 احجار او د دین هم نه کړیو چې مونږه د دریو لوټو نه په کم باندې چې دنه او دس هغه وچو اوس آیا درې لوټي چې دنه هغه لازمي دي او کنه دي نو دلته علما فرمایي درې چې دنه هغه دا غوره خبره ده کله دریو نه کم یې نو بیا هم جایز دي یو سړی او د سوچي په دې باندې په یو لوټه په دوه لوټه او د سوچو نه در لپاره هغه کافی دي دا هغه لپاره بیا دلیل د بخاری شریف حدیث ذکر کړي چې بخاری شریف حدیث ته عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی علیہ السلام او د اسمات لتلو نو ماته حکم وکړو چې درې لوټه هغه راواخل راځه نو ایزه چې دنه هغه روان شو ما لوټه کته نو دوه لوټه په لاس را لیو یو چې دنه لوټه په لاس را نه لغو شان راوغست لاړو وای کله چې نبی علیہ السلام تما ور کړل نو نبی علیہ السلام وی چې دا غشان گزار کړل او لوټي چې دنه هغه دوا واغستلې باندې او د سوچ کو نو الته کې دوه لوټي نو د دینه دا معلومیږي چې دا درې دا تعداد لازمي نه ده که لازمي نبی علیہ السلام هغه بیا دوباره لګل جوړ شي کې دریم لوټه بس تلاش نو ندی وجین علما فرمایي چې درې لازمي نه ده مستحب غوړه خبره ده او تر دین علاوه یو سړي په یو لوټه دوه لوټو باندې او د سوچ شو او د تسلی را نو د لپاره ده کافی او نستنجي برجيع او نبی علیہ السلام د دین هم نه کړیو چې مونږه او د سوچ کو بغشان سرا او بعزم یا په هډو کې سرا نو د دین مونږه نبی علیہ السلام منع کړیو نو په غشان او په هډو کې سره لیدنه او دس وچول د مکروه دي د غرنګ چې دنه هغه په شیشه سرا په شیشه او دس نو چیږي د دې وجه نه هغه اډو کې چې دنه اډو کې او د غشانو وجه نبی علیہ السلام ذکر کړی د ورسته حدیث کې برازي چې دا خوراک د پیریانو دی د دې وجه نبی علیہ السلام منع کړی خالي بل روایت عن انس قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام عادت مبارکه داو اذا دخل الخلاء کله چې به بیت الخلاء ته داخليدون نبی علیہ السلام یقول نبی علیہ السلام فرمایل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث دا دعا نبی علیہ السلام دی طریقہ کار بیا دا دی چې غسخ په سره مخ کی او دا دعا چې دنه هغه وای کله یو سړی نه هغه هیر شي نو ورسته چې دنه هغه ورته راياد شي په داسې حالت کې چې د خپل عورت ښکار کړي نو بیا د دعا په ځای باندې نه وای د په سره کې هغه وای نو دا دعا پکار دي چې خلق وای فرض خوند خلق پکار د ورسته بیا نبی علیہ السلام یو وجه هغه هم ذکر کوي ورسته نه حدیثونه دی هغه راشي د دې دعا معنی دا اللهم اے الله انی اعوذ بک بشک ز پناه واړم پتا سر من الخبث د خبيث شیطانانو سړونه والخبائث
او د خبيثو شیطانانو زنانو نو مؤنث کوي شیطانان د دې نه زه پناه غواړم چونکې دغه ځای هغه د شیطانانو هغه اډره په دې وجه چې انسان داخليږي نو مخکې چې دی هغه د دې نه پناه غواړي وروسته دی هغه بیا داخل شي اوس که یو ځای داسې چې بیت الخلا نه یو صحرا ده هلته سړی واړه بول کوي نو بیا چې دی نه هغه کله چې دی وړو بول ته کیني د دغه ټایم نه مخکې په دغه ټایم کې چې دی نه هغه مخکې دی علما فرمایي چې کله د عورت کار کوي د هغې نه مخکې دی څه وکړي دعا ووایي دا دعا دی وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال مر النبي صلی الله علیه وسلم بقبرین نبی علیہ السلام تیرېدل په دوو قبرونو باندې شول فقال نبی علیہ السلام فرمایل انهما لا يعذبان دې دوانو ته عذاب کیږي نبی علیہ السلام ته د وحی په ذریعه باندې معلومه شو چې دې دوانو ته عذاب کیږي او بیا نبی علیہ السلام فرمایل وما يعذبان في كبير او دې دوانو ته داسې په یو لویه غټه خبره باندې عذاب نه کیږي دا خبره خو اصل کې لویه ده خو دا لویه داسې لویه وایي نه ده نبی علیہ السلام د دې وجې نه چې خلک دې ته داسې غټه خبره نه وایي لکه یو څه وړه ښکاري هغه څه دي اما احدهما هر چې د یو قبر والا دی فکان لا یستتر من البول ده به د وړو بول نه ځان نه ساتو وفي روایت لمسلم ګوره نو یستترون اصل معنی دا کیږي چې د وړو بول دا دارو نه به ځان نه ساتو وفي روایت لمسلم لا یستنزه من البول ده به د بولو نه ځان صحیح نه پاکو یعنی چې واړه بول به یې وکړل نو اودس په یا وچوو نو که وچوو به اودس نو په دې کې به مبالغه نه کوله صحیح طریقې به هغه نه وچو ځان به خلاصوو نو د دې وجې نه وروسته بیا قطرې راتلې وه نو د هغې د وجې نه ده د اودس وچولو خیال نه ساتو یا د اودس د قطرو نه د ځان بچ کولو چې دی نو هغه اهتمام نه کوو بهرحال هر څه چې یو بل روایت یو بل معنی هغه هم شته دی خو د دې ټولو چې خلاصه راوباسي د دوه درې ټکي ذکر شوي دي د دې مطلب دا دی د وړو بولونه به ځان نه ساتو نو د دې وجې نه دلته عذاب کېږي نو چې د وړو بول نه ځان نه ساتي نو اودس ونه شو چې اودس ونه شو لمونځ نه کېږي واما الاخر هر چې د دویم دی فکان یمشي بالنمیمة ده به چغلخوري کوله دوه ملګري به و د هغو په منځ کې به یې قرآن راوستله جنګونه به یې جوړول هلکه د یو ستا په باره کې دا ویلي دي په بل پسې به لاړو یاره ستا په باره کې دا ویلي دي هغو به یا ویلي و یا به نه ویلي هر څه چې و خو ده به د یو خبر بل ته وړو د بل هغه به یې بل ته وړو نو د هغو په منځ کې به جنګ جوړ شو دا چغلخور سړی نو نبی علیه السلام فرمایي دی بل ته د دې وجې نه عذاب کېږي چې دا چغلخوري به کوله ثم اخذ جریدة رطبة بیا نبی علیہ السلام یو شنه څانګه راواغستله فشقها بنصفین نبی علیہ السلام په منځ دوه کړه ثم غرز في كل قبر واحدة قالوا یا رسول الله لما صنعت هذا بیا نبی علیہ السلام چې دا څانګه دوه یې کړه نو یو څانګه په یو قبر باندې بلې په بل قبر باندې نهاله کړله نو صحابو ته تاسو غوښتل د الله رسوله تاسو دا کار ولې وکړو دا څانګې ولې نه لیکړلې فقال النبي علیہ السلام فرمایي لعله شاید چې د دین ان يخفف عنهما دا چې سپک کې یعنی کم کې الله پاک د دین عذاب ما لم تر دې چې دا څانګې تر څو چې وچې شوي نه تر هغې پورې شاید چې الله پاک د دین د عذاب هغه کم کړي نو نبی علیہ السلام ته خو وحی راغلی وه دغه ټایم کې نبی علیہ السلام خو په خپل امت باندې خفه کېږي نبی علیہ السلام خفه شوی جو جبریل علیہ السلام دغه طریقه کار ورته ښوولی نو چې څانګې شنې څانګې پې هغه نالې کړلې د هغې د وجې نبی علیہ السلام فرمایي شاید د دې وجې نه پې الله پاک د عذاب کمی راولي نو د دې حدیث کې یو خبره خو هغه دغه ذکر شوله چې د وړو بولو د اودس وچولو په ټایم کې هغه ډېر زیات خیال ساتل پکار دي نو مخکې چې دی نه هغه تذکره وشوله د لوټو نو په دې کې علما بیا خبره ذکر کړي لکه کله چې قرآن مجید کې آیات نازل شو چې د مسجد قبا د خلکو صفت راغی چې دې کې داسې خلک دي چې یحبون ان یتطهروا دوی پاکي خوښوي نو د هغو صفت په قرآن مجید کې ذکر شو نبی علیہ السلام لاړو مسجد قبا ته د هغې خلکو نه یې تپوس وکړو ستاسو د دې پاکۍ د پاکوالي صفت الله پاک په قرآن مجید کې کړی دی د دې څه وجه ده تاسو څنګه پاکي حاصلوئ نو هغه ورته ویې د الله رسوله مونږ خو اول په لوټه باندې اودس وچکو او بیا چې دی نه هغه په اوبو باندې نه په لوټه پسې اوبه ورپسې کړو نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل هم دا وجه ده چې الله پاک ستاسو صفت هغه بیان کړی دی نو اوس یو سړی داسې چې د هغه ته وروسته قطرې راځي نو پکار ده چې دی اول په لوټه باندې یا په ټایل پیپر ټیشو پیپر څه باندې اودس وچکي بیا وروسته چې دی نه هغه په اوبو باندې بیا استنجا وکړي او که یو سړي یقین دا وي د ته پته خپل ځان چې یاره مته
قطرې وغیره نه راځي نو که دی ډایرکټ په اوبو باندې اودس وچکي نو د لپاره جایز دی یا صرف په ټیشو پیپر باندې او اوبه چې دی نو به استعمال نه کړي د لپاره دا هم کافي کېږي خو چې یو سړي ته مسئلې څه نه څه قطرې ورته راځي نو پکار ده چې دی اول ټیشو پیپر لوټه وغیره څه استعمال کړي وروسته چې دی هغه بیا اوبه استعمال کړي